پېښور کې د بېنظیر بټو په نوم د جنکو پوهنتون کې د جنکو زده کوونکو په جنس او پاجامې اچولو بندیز لګول شوی دی. د پوهنتون د انتظامیې له لوري خپره شوې اعلامیې کې ویل شوي چې بېنظیر اومن پوهنتون کې د جنکو زده کوونکو لپاره د پوترګیټو کمیس او ټروزر اچول او سپینه لوپټه په سرول لازمي کړل شوي دي او که څوک دا لباس نه اغوندي نو 1000 روپۍ جرمانه به پرې لګول کېږي. د پوهنتون طالب علمان د انتظامیې په دې پریکړه خیراني ښایي او وایي چې د زده کړو د معیار لوړولو او جنکو زده کوونکو ته د اسانتیاو ورکولو په ځای د جنکو په لباس بندیزونه لګول د غندنې وړ یو غیر ضروري اقدام دی. خو د بېنظیر اومن پوهنتون ویان ویلي چې دا پریکړه خپل ثقافت یا کلتور ته د ودې ورکولو په خاطر شوې ده. د بېنظیر اومن پوهنتون یوې زده کوونکې رضیه امیر ویلي چې هغه د پوهنتون د انتظامیې په دې پریکړه حیرانه شوې ده چې جنکې زده کوونکې باید څنګه لباس وکړي. رضیه امیر وایي چې دلته د جنکو زده کوونکو په وړاندې کالجونو او یونیورسټو کې نور ډېرې مسلې دي پکار ده چې هغه خوارې کړل شي نو دوی برعکس په جنکو بې ځایه بندیزونه لګوي. رضیه امیر زیاته کړه چې په پښتنه ټولنه کې چې یوه جینۍ ګوره تر تعلیمي ادارې رسي نو د ټولنې او تعلیمي ادارو دننه د ګڼ شمېر نادیده رویو سره مخ کېږي او هغوی ډېر په ګرانه خپل سبقونه سرته رسوي. هغوی ویل چې په کار خدا ده چې په دې خبره غور وشي چې د ټولنې او تعلیمي ادارو دننه جنکو ته څنګه داسې اسانۍ ورکړل شي چې هغوی زده کړو ته مایله شي. خو دلته برعکس د بې ځایه بندیزونو له لارې جنکې ورځ تر بلې د تعلیم نه په لاس اخیستلو مجبورولی شي. هغوی ویل چې دلته په خیبر پښتونخوا کې مدام داسې ناوړه بندیزونو سره جنکې طالب علمانې مخ کېږي او د هلکانو لپاره بیا داسې شرایط نه وي او په جنسي بنیاد د توپیر په قصد ډول د جنکو د وروستو پاتې ساتلو په معنی دي. تر دې وړاندې هم خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت د پوهنتونونو دننه په جنکو طالب علمانو داسې بندیزونه لګول شوي دي. روان کال د فروری په میاشت کې د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون انتظامی د جنکو هلکانو زده کوونکو په ګډو غونډو او یو ځای ګرځېدو بندیز لګولی و. په 15 فروری جاري شوي د پوهنتون په اعلامیه کې ویل شوي چې جنکې زده کوونکي باید د زده کړو د څانګو د شریک ځای کامن روم او کلاسونو پورې محدود پاتې شي او سرغړونې په صورت کې به په ضد کاروي کولی شي. د کال 2021 د جنوري په میاشت کې د خیبر پښتونخوا په باچاهان او هزاره پوهنتونونو کې هم د جنکو هلکانو زده کوونکو لپاره د جامو اغوستو قاعدې جاری کړل شوې دي. په هغه یو شان اعلامیه کې ویل شوي چې جنکې به توره برقه یا عبایا کمیس پرتوګ او کارډ لازمي اغوندي. د جنس پینټس په اغوستلو او په میک اپ یا سینګار بندیز لګول شوی او هلکانو ته د کمیس پرتوګ کوټ پینټ او واسکټ د اغوستلو ویل شوی. هغه وخت هم په پوهنتونونو نیوکې شوی او ویل شوی چې په پوهنتونونو کې د جامو په ځای باید خو زده کړو او ساینسي اسانتیاو ته پاملرنه وشي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 پېښور کې د